أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. په دې آیات مبارکه کې الله رب الجلال فرمای چې کم کس کې درې خبرې وموندلی شي دی کامیاب دی. لومبۍ خبره دا ده چې د دې انسان عقیده به صحیح وي، دی به د وهم پرستۍ چې کوم دی شکار نه وي. عقیده د الله رب الجلال په ذات او په صفاتو باندې د مضبوط یقین نوم دی. دا لومبۍ خبره شوله د کامیابۍ. دویمه خبره د کامیابۍ هر وخت به الله رب الجلال یادوي، سحر ماښام، کور کې وي کو په بازار کې وي، مسجد کې وي کو په دکان کې وي، هر وخت به الله رب الجلال دی یادوي. که د خوراک په ټیم کې انسان خوراک کوي نو دی به بسم الله نه شروع کوي. چې کله د خوراک نه فارغېږي نو بیا به چې کوم دی د هغې نفس الحمدلله وایي. دغه رنګې که بیت الحلا ته ځي نو په مسنونه طریقه باندې مسنونه دعا ویل پکار دي. اللهم اني اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیا چې کله د بیت الخلا نه راوځي نو بیا به هم دعا وایي غفرانک الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. مختصر ده چې هر وخت به الله رب الجلال دا انسان یادوي. دا د ذکر صحیح مطلب دی. صرف دا نه چې لغونده کې مسجد کې کښېنه او دې تسبیح وایه، نه، چې د مسجد نه انسان بار شي او بیا د دنیا په مشاعلو کې چې کوم دی انسان مصروفه شي، دغې ته نه ویلی کېږي. پکار دا دی چې انسان بار هم او دننه هم یو شانتې د الله رب الجلال ذکر کوي، تسبیح وایي، نو دا صحیح ذکر دی. د کامیابۍ درېیمه خبره دا ده چې انسان به مونځ کوي. مونځ په تمامو عبادتو کې د ټول نه اهم عبادت دی. ځکه زکات چې کوم دی دا صرف په مالداره باندې فرض دی، او رمضان چې کوم دی دا په کال کې یو پیره فرض دی، او حج چې کوم دی په عمر کې دا یو پیره فرض دی، خو په هغه انسان باندې چې هغه د استطاعت خاوند وي، یعنی طاقت لرلی شي د غزې د تللو. نو مونځ په ټولو عبادتو کې دا ټول نه اهم عبادت دی، او دا په ورځ او شپه کې 5 مونځونه دي. نو عقیده صحیح کول دا د زړه عمل دی. عقیده صحیح کول دا د زړه عمل دی، او ذکر کول دا د زبان عمل دی، او مونځ کول دا د ټول جسم عمل دی.